अस्सलामुअलैकुम मलगरो फितने 105 की योबल फकोले मौलाना से बरा पैदा शो वाई कि जबरील अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम राशि और आतुई चिदा तबलीगियान नऊज़ु बिल्लाह द अल्फाज प द खपल खल नशम बयानवले तासु द खबरी वारो यो बिया वर पसी द मुदाफिअ इस्लाम मुनाजिर इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद नदीम सेबो जवाब वावरी और मखकी शेर के हर मुसलमान ते और रसोई او که ویډیو مخه شو نو لازمی لایک او زموږ دا چینل سره سبسکرایب کړئ راځي ملګرو دی ویډیو طرف ته والله که ور سره روزه او چې لو من چې دو ثبوت لم زب مسلمان نه چې ما ته خاص جبرائیل علیه السلام راشي کنه ما ته وایي چې په تبلیغ کې کامیابی د جزل اړه مسلمان په خبره پويږي ته خو ما ته فضایل اعمال یادې زه در سره بخاری مسلم ابو داود نسائی صحیح سته د احادیث غړغړ کتابونه نه منم دي زدي حد لراغلم زدي حد لراغلم دومره حد لراغلم زه چې بالکل د دې مسلمانانو توبې کولو ته تیار یم په دې پوهېږي زه چې د خلکو ته ګورم زه دې حد لراغلم چې بالکل دې مدرسې کې والله قسم لا اله الا الله محمد رسول الله چې زه دې مدرسې کې مونځ کولم بند کړم بالکل به صرف طالبان به سبق لرسي نه مې دا پکار نه مې دا مونځونه پکار دي نه مې دا د جمعې دا مونځونه پکار دي نه مې دا 15 وخته مونځ پکار ده او دا ګونګوټ بچا چې خپل کوم غلط عقاید لري زه د چیلنج ورکوم میډیا په ذریعہ سره زما خبره ورسي تر از بسم الله وکا تبلیغی جماعت یو غلط عقیده متعین کا زستار جماعت د پنځپریانو غلط عقیده متعین کو بسم الله وکا میدان په خپل مدرسه کې ولګوا تاکر امور حلالي پیش کړی د تبلیغی جماعت یو عقیده د قران او سنت نه خلاف ثابت کا زستا یو نه د 200 نه زیات عقاید د قران او سنت نه خلاف ثابتو ظالم استا کوم ګندا عقاید دي دلته افسوس دی بعضی خلک زموږ پاکستان کې د پنځپریان دا د دین ډېر لوی دشمنان دي یقین وکړئ د دې ټول دین سلوي ورځې دی بس د اول نه تر اخره پورې دومره غیر سنجیده خلک روان شوي دي دومره غیر سنجیده قسم دې چې یو ګورې ته به چې تخلا څنګه خلک یو پکې په امام بخاری کتاب ولیکو احمد سید چتروګړي هغه ویل دا بخاری امام بخاری نه دی لیکلی یہ بخاری امام بخاری نے نہیں کسی کنجر نے لکھا ہے نعوذ باللہ هغه کتاب ولیکو قرآن مقدس او بخاری محدث څومره بکواسات چې هغه کړي دي څومره بکواسات ته چې وګورې قسم دې ته به وګورو ته لاس ورچ دی مسلمان کې دي او هغه سپی چې کله مردار شو مخې تور شوی باقاعده نیوزونو والا دغه ریکارډ کړي د قبر نه د 3 ورځې پورې سپی د غپارو आवाज راغلی نن یو بل ناس تر هغه پیروکار خو دا ټول نه پیروکار جماعت په حواله سره د خزر حیات بد وخت هغه ځینې سوې خوشحالي بنوي چې په تبلیغي جماعت پابندي ولګېده همون دې سپي ته وایو په تبلیغي جماعت باندې پابندي نشي لګېدی هغه په امریکا کې به پابندي نه ده لګېدلې په روس کې به نه ده لګېدلې د دنیا کافر ملکونو کې نه ده لګېدلې تبلیغي جماعت مهنت جاری به وي تر قیامته پورې د ستا پلار هم نشي بدلولی انشاءالله دی وایي تبلیغي جماعت والا دجالي فرقه ده او د دجال په مشن باندې کار کوي نن کلیپ ما اوریدو تبلیغی جماعت والا دجالی فرقه ده د دجال په مشن کار کوي او دویم نمبر وایي دیو د کتاب او سنت مد مقابل یو ډله ده مقصد د قرآن نه خلک لرې کول د دیو قرآن سوي هلته ورته په څلوېښت ورځو کې خلاصې ور زده کړي دي اوس که ستا سره زه خلاف شم ټول قرآن په تا پټ کوم ټول قرآن نه یو غنډی جوړ کړی دی قسم دی دا قرآن چې به دیو ته څومره خیرې کوي دا قرآن چې څومره تحریف دی کوي ما یو ملګری و ګیره به یې خرول یو پنځپیری ملا به ورته راتلو ترجمې ته دوکان کې به ورته ځو یو ورځ زه راغلم ما ته وایي چې آیات یې ما ته ووایي وایي د دې آیات تفسیر ټولو مفسرینو دا کړی دی او دا غلط دی وایي زمونږ شیخ القرآن صاحب دا تفسیر کړی دی او دا صحیح دی ما ورته ښه ستاسو شیخ القرآن دا کړی ته دا بل یو مفسر نه دی کړی نو بیا خو حدیث دی من فسر برأیه فلیتبوأ مقعده من النار په خپل رای سره تفسیر کول د پرو امت نه خلاف په دې سره استاد شیخ هم جهنمی دی تم جهنمی شو څومره قسم دی نن سبا دیو قرآن چې کوم دی اول ذهن د نوجوان دا جوړی احادیث د قرآن نه خلاف دي وایي مونږ هغه حدیث نه منو چې د قرآن ته بس یو عقل به دې صحیح ته به خپل عقل حدیث وستلې د قرآن به خلاف کې د قرآن هغه تفسیر مردود دی چې حدیث په شرح کې نه وي احادیث په مقابله کې وي دغه تفسیر چې کله د قرآن د پیغمبر نه دی نقل نه د صحابه کرامو نه زموږ د سلفو نه نقل او دی وایي تبلیغي جماعت د یهودو د مشن پاسبان تبلیغ والا وایي د دیو توحید چې دی دا د ابو جهل توحید دی وایي توحید تبلیغ والا چې کوم توحید خبره کوي الان کې تبلیغي جماعت والا که تاسو وګورئ
شروع د څه نه وکړي د یو الله نه د کېدو یقین د مخلوق نه نه کېږي د اسبابو نه چې کوم اسباب جایز دي د هغې نه هم ستا یقین کټ کوي د الله طرف ته دې یقین راولي ظالمانو دام توحید نه دی بل توحید څه شی شو او تبلیغي جماعت والا دومره اصلاح وړ قسم دی دا خلک به دې قبرونو ته پراته و سجدې به یې لګولې نن د تبلیغي جماعت محنت دی چې هغې ته اثرونه نه ټیټېږي د غیر الله په نوم منښتې ایډیازونه دا ټول څیزونه معاشره کې موجود و بدعات موجود و الحمدلله د تبلیغي جماعت په حوالې سره ختم او دا ګونګوټ بچی چې خپله کوم غلط عقاید لري زه د چیلنج ورکوم میډیا په ذریعې سره به زما خبره ورسېږي ته راځه بسم الله وکړه د تبلیغي جماعت یوه غلط عقیده متعین کړه زه ستا د جماعت د پنجپیریانو غلط عقیده متعین کوم بسم الله وکړه میدان په خپله مدرسه کې ولګوه تا کره مور حلالي پیس کړي د تبلیغي جماعت یوه عقیده د قرآن او سنت نه خلاف ثابته کړه زه ستا یوه نه د 1200 نه زیات عقاید د قرآن او سنت نه خلاف ثابتوم ظالمه ستا کوم ګنده عقاید دي د رسول الله صلی الله علیه وسلم جسم مبارک چې کوم مدینه منورې روزه مبارک کې دفن دی وایي دا نبی نه دی د دې عقیده د پنجپیریانو د دې چې کوم ګستاخانه عقاید دي کله به زه تاسو ته وښیم د دې منبر دی انشاءالله په امت کې دغومره خطرناک ګمراه کن عقاید د هېچ چا نشته دی نن زمانې پنجپیریانو امت اعتزال طرف ته رابلي د عذاب قبر نه د دې قبر کې د عذاب قبر دی مونږ خو منو عذاب 4 غنټې ورسره زموږ تېرو ورځو کې مناظره وشوه مونږ ورته ویل معتزله عقیده ده چې د جسم دپاره د بدن دپاره حیات نه مني بغیر د حیات نه د عذاب او ثواب قبول کوي 12 سوال هم پیش کړي په هغې هم دلایل یقین وکړه که د خولم کلا وهله چې زما مسلک سره به دې باره کړي نو په خپل عقیدو باندې شرم وکړه ته تبلیغي جماعت پسې لګیا دغه تور کارغه ته زه ویم بسم الله وکړه غیرتي بچی ما سره کښېنه په دغې باندې خو ته مخکې مونږ نه هم تښتېدلی انشاءالله آینده هم ته جرأت ونه کړې چې مونږ سره کښېنې په دغې دی وایي تبلیغي جماعت والا بیا فضایل اعمال وایي فضایل اعمال وایي تورات د دوی سره ورسره تورات فضایل اعمال ته تورات حالانکه د حدیثو د کتاب په داسې انداز کې استهزا کول یقینا په دې سره سره کفر ته رسېږي خو الله رب ذوالجلال چې څومره مقبولیت ورکړی دی هغه نور ته سپی غاپي نو سپي ته هېڅ نور هېڅ نه کېږي په نور چې څوک لارې ورته وکړي په خپل مخ باندې راځي تبلیغي جماعت والا مشن الحمدلله جاري و جاري دی او جاري به وي تر قیامت د سبا پورې انشاءالله فضایل اعمال ته الله رب ذوالجلال مقبولیت ورکړی دی البته د دیو د قرآن درسونه د مونږ خلکو ته وایي په دغه کې مه شریک کېږي دا قرآن درس نه دی یو آیات وایي نیم منټ کې ترجمه وکړي به یوه ګنټه د ګېډې نه ګن راوباسي هغه به یې دا قرآن دی د عذاب قبر نه انکار کوه دا قرآن په هغه محنت په هغه فتاوو باندې د هغه علماو په هدایاتو باندې عمل کوي د دې وجې د پنجپیري په درس کې نه شریکي او یقینا په هغې کې شریک کېدل دا د انسان عقیده نظریه ورسره بربادېږي بهرحال محترمو الله